الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله العظيم. ډیر عزتمندو، نن هغه ستاسو په وړاندې هغه روایات هغه ذکر کوم کی چې نبی علیہ السلام د دنیا هغه حقیقت هغه ذکر کړی چې د دنیا د دې حقیقت هغه څه دی. دنیا کې هغه مونږ اوسېږو، ژوند تېرو، دغه دنیا هغه تیر شي، آخرت طرف ته هغه انسان هغه منتقل شي. خو دغه دنیا د دې حقیقت څه دی او په کومه طریقه باندې کې هغه ژوند تېرول غواړي. نبی علیہ السلام فرمایي: الدنیا حلوة خضرة، دا دنیا هغه شنه ده او دا دنیا هغه خوږه ده. مطلب دا دی د دنیا دا نعمتونه ظاهري طور هغه انسان ته خواږه ښکاري او شنه چې دی نه هغه ښکاري. انسان هغه په دې کې ظاهري لذت هغه محسوسوي، ظاهري طور هغه انسان په دې کې هغه خوند هغه محسوسوي. الله پاک په دې دنیا کې هغه دغه لذت چې دی نه هغه یې ښودلی دی. او دا د دې لپاره چې دا انسان په دې دنیا کې هغه اوسیږي، دا انسان دې دنیا ته هغه د امتحان لپاره هغه رالیږلی شوی دی. اوس که په دې کې دا خوند او لذت هغه نه وی، نو د انسان هغه امتحان چې دی نه هغه نه پاتې کېدو. د انسان امتحان په دغه صورت کې دی چې په دې دنیا کې هغه خوند لذت هغه یې ښودلی شوی دی، بیا هم انسان هغه دغه خوند او لذت هغه ټوکراو کړي او آخرت چې دی نه د هغې انتخاب وکړي او د هغې لپاره تیاری کړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي: الدنیا حلوة خضرة، دا دنیا هغه خوږه ده، شنه ده. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي: وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، او الله تعالی تاسو په دې کې هغه خپل جان نشینان او نایبان هغه جوړ کړي او دنیا ته رالیږلي. انسان هغه دنیا ته راغلی دی، په دغه دنیا کې الله پاک فرمایي: فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. الله فرمایي زه ګورم چې تاسو په دې دنیا کې هغه څنګه عمل کوئ. دې دنیا ته ما راولېږلی، د دنیا په دغې باغ دور کې تاسو څه قسمه عمل کوئ؟ آیا نیک عمل کوئ؟ ګناهونو طرف ته هغه مایله کېږئ؟ څه قسمه چې دی نه هغه عمل کوئ؟ زه چې دی نه هغه ګورم، ستاسو اعمال چې دی نه هغه ګورم، تاسو څه قسمه عمل کوئ. بیا نبی علیہ السلام فرمایي: فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. ځان چې دی نه هغه د دنیا نه وساتئ، واتقوا النساء، او ځان د زنانو نه وساتئ. د دې دوه څیزونو نه هغه ځان وساتئ. مطلب دا دوه څیزونه هغه داسې دي چې دا د انسان ضرورت خو دی، لیکن دغه ضرورت انسان چې دی نه هغه په اسانۍ سره ګمراهۍ طرف ته هغه بوځي. ګوره دنیا ده، انسان په دې دنیا سره خپل آخرت هغه هم جوړولی شي، لیکن په دغې دنیا سره انسان چې دی نه هغه ګمراه کېدلی هم شي، دا د انسان د ګمراهۍ دپاره هغه سبب هم هغه جوړېدلی شي. او بل هغه زنانو نه ځان وساتئ. مطلب دا دی چې دغه زنانه ستا آخرت هغه هم جوړولی شي او ستا آخرت هغه بربادولی هغه هم شي. مطلب د انسان لپاره دوه لوی څیزونه په دنیا کې چې هغه د امتحان دی، یو هغه دنیا ده او بل چې دی نه هغه زنا دی. دا د انسان لپاره هغه د امتحان هغه یو ذریعه ده. او د دنیا حقیقت باره کې نبی علیہ السلام فرمایي، نبی علیہ السلام به دعا کوله: اللهم لا عیش الا عیش الاخره. اے الله، ژوند هغه صرف خو د آخرت هغه ژوند دی. اے الله، زما هغه ژوند چې دی نه هغه برابر. او نبی علیہ السلام فرمایي د دنیا د حقیقت په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي کله چې یو سړی هغه د دنیا نه هغه ځي، کله چې یو سړی هغه وفات شي
یتبعو ثلاثه دبسې هغه درې سیزونه هغه ورپسې کېږي کله چې یو سړی هغه مړ شي درې سیزونه هغه به دبسې ورپسې شي یو به دبسې هغه د اهل عیال هغه روان وي بل به دبسې هغه د مال و دولت هغه وي درېیم چې دی نو هغه د عمل دی بیا نبی علیہ السلام فرمایي فیرجع اثنان دوه څیزونه هغه واپس شي ویبقى واحد یو څیز هغه د ده سره باقي پاتې شي فیرجع بس واپس شي د ده نه اهله وماله د ده اهل او مال دولت هغه د ده نه واپس راشي ويبقى عمله او یو څیز هغه د ده سره باقي پاتې شي چې هغه د ده عمل دی انسان په دنیا کې هغه ژوند تېروي دغه خپل خپلوان دی دغه اهل عیال دی دی په هغوی باندې هغه فخر کوي دی د هغوی په څنګ کې هغه اوسېږي دغه مال و دولت دی چې د دې لپاره د نه حرام کتلی دی نه یې حلال کتلی دی دغه مال و دولت هغه د جمع کړی دی په دغه مال و دولت په دغې اهل عیال به د فخر کولو لیکن کله چې دغه انسان هغه وفات شي تر د قبر پورې دغه اهل عیال د دغه مال و دولت هغه د ده چې دی نو هغه شریک وي لیکن کله چې دی په قبر کې کېښودلی شي دغه مال و دولت د ده د اهل عیال هغه واپس شي د ده مال و دولت هغه تقسیم کړی شي اهل عیال هغه په خپل کارونو کې هغه مصروف شي د ده سره په قبر کې چې دی نو هغه یو څیز هغه باقي پاتې شي چې هغه د عمل دی نیک اعمال کړی و دا به د ده په هغه ځای کې هغه به کار راشي او که د نیک اعمال نه کړی د ګناهونو چې دی نو هغه کړی و دغه ګناهونه به د ده د عذاب چې دی نو هغه سبب ګرځي دی به په هغه وخت کې ارمان کوي کاش چې زه دنیا ته هغه واپس لاړی کاش چې ما نیک اعمال چې دی نو هغه وکړلی کاش دنیا ته چې دی نو هغه واپس لاړلی لیکن دنیا ته هغه واپس راتللی شي د دغه وخت دا ارمان هغه په کار چې دی نو هغه نه راځي په دغه وخت یو سړی هغه ډېر ارمان چې دی نو هغه وکړي دغه ارمان چې دی نو هغه په کار نه راځي نن په دنیا کې چې دی نو هغه عمل کول غواړي نیک اعمال کول غواړي د دنیا دغه حقیقت په دغه دنیا باندې انسان هغه فخر کوي د دغه دنیا لپاره انسان هغه محنت کوي لیکن حقیقت هغه دغه دی چې کله انسان هغه مړ شي دغه دنیا هغه د ده نه واپس شي داسې د یو څیز چې دی نو هغه قبر کې ځي هغه د ده اعمال نیک یو کبدي دا به د ده سره چې دی نو هغه ځي دغه یو څیز چې دی نو هغه په کار راځي انسان هغه د دنیا حقیقت نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی هغه به د قیامت په ورځ هغه راوستلی شي دغه کس به هغه داسې وي چې دا به په دنیا کې هغه انسان وي چې ده ته د دنیا هغه هر قسمه هغه نعمت میلاو شوی د دنیا مالدارترین انسان وي هغه کس وي چې دنیا به انتهایی په خوشحالو کې هغه تېره کړې وي د آدم علیه السلام نه واخله تر د آخري انسانه پورې په دې ټولو کې د ټولو نه زیات مالدارترین انسان د ټولو نه زیات خوشحالترین انسان چې په دنیا کې په خوشحالۍ سره هغه ژوند تېر کړی دی دغه کس به هغه راوستلی شي کله چې دی راوستلی شي الله تعالی به هغه حکم وکړي فرشتو ته دی بوځې په جهنم کې دله یوه خوبه چې دی نه هغه ورکړي دی راولي فرشتې به بوځي په جهنم کې به له یو خوبه چې دی نه هغه ورکړي او راولي بیا به دې تپوس وشي تا ته په دنیا کې هغه څه قسمه هغه نعمتونه هغه میلاو شوي دی به ورته وایي جواب به ورکړي په دنیا کې خو ما ته هېڅ قسمه هغه نعمت نه دی میلاو شوي ما ته خو د سره هغه خوشحالي نه میلاو شوي هغه ټولې خوشحالیانې هغه ټول نعمتونه د دنیا هغه به د ده د جهنم په یوه خوبه باندې هغه هېر شي د دنیا دغه چې انسان هغه ډېر په خوشحالۍ کې هغه ژوند تېر کړي لیکن د آخرت یوه سزا درته میلاو شوه د دنیا هغه ټول نعمتونه د ده نه هېر شو دا د دنیا بیا نبی علیه السلام فرمایي هغه انسان به هغه راوستلی شي چې هغه انتهایی په دنیا کې هغه په مصیبتونو کې و په تکالیفو کې ژوند تېر کړی و انتهایی په غربت کې هغه ژوند تېر کړی و دغه انسان به هغه راوستلی شي
فرشتو ته به هغه حکم وشي دغه کس هغه په جنت کې دته چې دی نه هغه یو چکر د جنت دته ورکوي او بیا یې چې دی نه هغه پیش کوي دغه انسان هغه به په جنت کې دله یو چکر هغه ورکړلی شي بیا به یې دی نه هغه پیش کړی شي د ده نه به تپوس وکړی شي په دنیا کې ته به کم غمونو او مصیبتونو تکالیفو غربت کې هغه دا ژوند تېر کړی و دی به چې دی نه هغه انکاري شي دنیا کې خو هغه په ما باندې هېڅ قسمه هغه مصیبت او تکلیف چې دی نه هغه نه و راغلی وجه چې دی نه هغه دا ده دته د جنت هغه نعمتونه هغه د یو چکر هغه نعمتونه هغه رایاد دي لیکن د دنیا هغه مصیبتونه تکالیف هغه د جنت په هغه یو چکر باندې هغه د نه هېر شي دومره چې دی نه هغه د آخرت هغه لوی حیثیت او د دنیا دغه حقیقت دی چې د جنت په یو چکر باندې د دنیا د تکالیف هغه د نه هېر شي سړی هغه په دنیا کې ډېر مصیبتونه دی وایي کله به دا مصیبتونه هغه ختمېږي دی په دنیا کې اوس زمانه به دا مصیبت او تکلیف چیرې چې دی نه هغه هېر نه شي لیکن د جنت هغه یو چکر به د ده د دنیا نه تکلیفونه هغه هېر دنیا دغه حیثیت دی نبی علیه السلام فرمایي دا دنیا د دې حیثیت د آخرت په باره کې هغه داسې دی د آخرت په مقابله کې د دنیا حیثیت داسې دی یو سړی دی هغه سمندر ته لاړو په سمندر کې هغه د یو ګوته چې دی نه هغه ښکته کړله او د ده په دې ګوته باندې هغه څومره اوبه راوختلې د دې اوبو په ګوته چې کومې اوبه نښتلې دي حالانکې په ګوته به څه اوبه نښتلې په دې ګوته چې کومې اوبه دي د دې مقابله چې د سمندر سره څنګه ده دغه رنګې د دنیا مقابله د آخرت د نعمتونو سره ده یو سړی په دنیا کې هغه اوسېږي د دنیا دا نعمتونه داسې دي لکه د ده په دې ګوته باندې چې کومې اوبه هغه نښتلي دي او د آخرت هغه نعمتونه هغه د سمندر په شانتې دي بلکې دا خو په طور د مثال چې دی نه هغه پیش کېږي د دنیا دا سمندر هغه خو بیا هم متناهي دی د دنیا د سمندر اوبه هغه به بیا هم ختم شي لیکن د آخرت هغه نعمتونه هغه لا متناهي نعمتونه دي دا هغه نعمتونه دي د آخرت چې هغه نه ختمېدونکي نعمتونه دي د سمندر اوبه هغه به ختم شي لیکن د آخرت هغه نعمتونه هغه نه ختمېدونکي چې دی هغه نعمتونه دي دغه مثال هغه څنګه پیش کوي چې دا زموږ د سمج لپاره چې موږ هغه په دې باندې پوه شو دا زما او ستا هغه د پوهې لپاره نبی علیه السلام دغه مثال چې دی نه هغه پیش کوي چې ستا د دنیا حقیقت چې دی نه هغه ده دنیا دغه حیثیت لري بیا ولې هغه یو انسان د دغې دنیا لپاره خپل آخرت چې دی نه هغه برباد دغه دنیا ته هغه یو داسې اهمیت ورکړي چې خپل آخرت هغه هېر کړي د آخرت هغه تیارې هغه د دنیا لپاره هغه قربان کړي ولې چې دی نه هغه داسې نبی علیه السلام فرمایي الدنیا دار من لا دار له ولها یجمع من لا عقل له دا دنیا د هغې چا کور دی چا چې کور دی او دې دنیا ته هغه خلک راجمع کېږي من لا عقل له چې د چا عقل نه وي ور عقلمند انسان خو هغه دی حدیث کې راځي نبی علیه السلام یو ورځ د عمر رضی الله تعالی عنه په اوږه باندې هغه لاس کېښودلو عمر رضی الله تعالی عنه ته ارشاد فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل په دنیا کې هغه داسې اوسېږه لکه د یو مسافر په شان دی د یو لارې تېرېدونکي په شان دی هغه په دنیا کې هغه اوسېږه داسې ژوند چې دی نو هغه په دنیا کې هغه دی نو سړی د دې څخه نه هغه لاړ شي لاهور ته سودا کوي هلته دی اوس ستړی سودا نه دی لیکن دی هلته چې دی نه هغه به دې سوچ کې شي په دې لاهور کې به هغه ځان له څنګه یو کور هغه جوړ کړم څنګه به چې دی نه هغه زه دلته یم خپل ژوند چې دی نه هغه تېرومه دی اوس په دغې سوچونو کې شي د ده نه هغه خپله سودا وغیره هېر شي دی د یو ورځ بو دپاره هغه تللی دی د ده وخت پوره شي د هغه ټکټ راغستلی دی دی واپس چې دی نه هغه را روان شي دی سودا هغه ونه کړي واپس چې دی نه هغه تش تور راشي څوک دې تپوس کوي د څه له تللی وی دی ورته وایي زه خو سودا له تللی وم سودا دې ولې ونه کړه یاره زه چې هلته لاړم هلته د هغې لاهور هغه ښکلا هغه حسن هغه زه داسې یو متاثره کړم چې زه په هغې کې چې دی نه هغه مصروفه شوم زما نه هغه خپله سودا چې دی نه هغه هېره شوه څوک دته هوښیار وایي
هر سړی به وایي چې یاره دا خو حقیقه مقل سړی دی دی تلی سله و او دا هلته څه کار چې دی نه هغه وکړو او واپس چې دی نه هغه څنګه واپس راغی یا یو سړی بهر ملک ته لاړ شي دپاره د مزدورۍ او دی هلته چې دی نه هغه په عیش و عشرت کې اخته شي څو کاله پس دی واپس چې دی نه هغه خپل ملک ته راشي خلک دې تپوس کوي دا څه راوړي دي دی وایي ما خو هېڅ هم نه دي راوړي ته څه له تلی وې دی وایي زه خو مزدورۍ ته تلی وم دا څه چې دی نه هغه هلته وکړل دی وایي زه خو تلی مزدورۍ له ومه لیکن د هغې بهر ملکونو هغه خوندونه چې ما ولیدل د هغې په هغې عیش و عشرت کې هغه زه داسې مصروفه شوم چې ما نه هغه خپل مقصد چې دی نه هغه هېر شو سړی به و چې یاره دا سړی حقیقه وکړل الله نبی علیه السلام فرمایي الدنیا دار من لا دار له دا دنیا د هغې چا کور دی چې د چا کور نه وي او د دې لپاره کمقلان خلک چې دی نه هغه راجمع کړي دې دنیا د انسان د یو مقصد لپاره هغه راغلی دی په دې دنیا کې خو هغه داسې اوسېږه لکه یو مسافر چې هغه یو ځای ته د سفر دپاره تللی وي د یو مقصد دپاره څنګه چې دی هلته اوسېږي طبقه رنګي چې دی نه هغه اوسېږه دنیا هغه مسافرخانه ده अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा इसी से सिकंदर सफाते बिहारा दगा अजल दे हिस यो इंसान چې نه هغه نه پرېږدي نن که هغه مفتي سردار هغه دنیا نه لاړو شهید شو لیکن دا یو انسان نه دی چې هغه یو لویه هستي وه هغه د دنیا نه لاړه دغې اجل هغه پیغمبران هغه هم نه دي پرېښودلي دغه اجل صحابه نه دي پرېښودلي اجل هی نه چھوڑا نه کسرا نه دارا د کسرا په شان سپر پاور والی نه دي پرېښودلي د دارا په شان هغه سپر پاور والی نه دي پرېښودلي اسی سے سکندر صفاتح بهارا د دغه مرګ نه د سکندر په شان دی د ذوالقرنین په شان دی د ټولې دنیا فاتح هغه شکست خوړلی دی دا مرګ هغه څیز دی چې لوی لوی فاتح هغه دې ته چې دی نه هغه سر ښکته کړی دی د دې نه هغوی شکست چې دی نه هغه تسلیم کړی دی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دغه دنیا د سره لګولو هغه ځای نه دی دغه دنیا هغه د یو عبرت هغه ځای دی د عادیانو په شانتې هغه طاقتور قومونه هغه راغلي دي چې هغوی به اعلان کوو زموږ په شانتې هغه خلک هغه په دنیا کې هغه نشته دی چې هغوی به د کجورې هغه ونه هغه په لاس کې چې دی نو هغه راشوبوله هغه خلک وو چې هغوی به غرونه هغه تراشل د کورونو لپاره په غرونو کې به هغوی د ځان لپاره هغه کورونه چې دی نو هغه جوړول هغه خلک هغه د دنیا نه هغه تللی دی هغه سمودیان هغه د دنیا نه هغه تللی دی هغه قریش هغه د دنیا نه چې دی نو هغه تللی دی دا دنیا همیشه پاتې کېدونکی ځای نه دی په دې دنیا کې هغه څوک چې دی نو هغه همیشه پاتې کېدونکی نه دی هر انسان هر زنده سره چې هغه دنیا ته راغلی دی هغه د دنیا نه چې دی نو هغه تلونکی دی لیکن کامیاب انسان هغه دی چې هغه د آخرت لپاره راغلی دی الله پاک فرمایي فینظر زه ګورم چې تاسو څنګه عمل کوئ په دې دنیا کې دې دنیا ته خو هغه ما رالیږلي یئ زه ګورم چې په دې دنیا کې هغه څه قسمه عمل کوئ او آخرت طرف ته چې دی نو هغه تاسو منتقل کېږي په څه قسمه عمل سره هغه تاسو امام غزالي رحمه الله یو مثال پیش کړي څه کسان دي هغه په کښتۍ کې هغه روان دي دریابي جهاز دی روان دي د ډېر وخت هغه مزل وکړو مخکې چې دی نه هغه یو جزیره راځي د جهاز دا کپتان اعلان کوي چې مخکې ته یو جزیره راځي موږ به په هغې کې چې دی نه هغه د ورځې څه حصه چې دی نه هغه حسابي لهذا تاسو به هغې کې ګرځېدی شئ د چا سره ضرورت سامان یې هغه ترې راواخلئ بیا به چې دی نه هغه د کښتۍ ته هغه راخېږي بیا به سولې نیسي اوس دغه جهاز ودرېږي به دغه جزیره باندې خلک چې دی نه هغه کوشي کله چې خلک کوشي هغې جزیرې ته هغه جزیره انتهایي ښایسته وي انتهایي ښایسته جزیره ده د ورځې وخت دی جزیره انتهایي ښایسته ده خلک په هغې کې چې دی نه هغه ګرځي د دې جزیرې دا حسن و جمال دا خلک انتهایي متاثره کړي د جهاز هغه کم د ودرېدو وخت هغه ختم شي د جهاز کوم کپتان دی هغه اعلان وکړي چې تاسو جهاز ته چې دی نه هغه خېږئ وخت پوره شوی
امام غزالی رحمه الله فرمایي هوښیار خلک هغه چې هغه خپل جاز ته هغه وخیژي او د دغه سکینه هغه روان شي. همغه خلک هغه وو چې هغوی ته د جزیرې د حسن و جمال هغه دومره متاثره کړل چې دوی په دغې جزیره کې خوشې جزیره ده، انتهایي ښایسته ده، د ورځې وخت دی ښایسته ښکارېږي، دوی په دې کې چې دی نه هغه پاتې شول. لیکن دوی ته د ورځې په وخت کې د جزیرې د حسن و جمال ته وکتل، لیکن د شپې سوچ ونه کړو. د مخکې ته آینده سوچ ونه کړو چې مخکې به څه چل کېږي. جاز ته لاړو، څه کسان وختل، څه پاتې شول. شپه چې دی نه هغه راغله، د شپې وخت دی، څومره چې دا جزیره د ورځې په وخت کې هغه ښایسته ښکارېده، د هغې په الټ باندې دا جزیره د شپې په وخت کې انتهایي خوفناک وه، انتهایي د یرې وه. ځناور چې دی نه هغه هلته ګرځېدل، انتهایي هغه د خوف او د یرې ځای و. درندګانو اوازونه چې دی نه هغه راتلل. هغه خلک کوم چې پاتې شوي وو هغه انتهایي خفه وو چې کاش موږ هغې جاز ته هغه ختلی وی. نن چې دی نه هغه موږ دلته نه وی پاتې شوي. موږ د ورځې په وخت کې د دې د حسن جمال هغه چې دی نه هغه فرښته کړو. نن شپه چې دی نه هغه راغله، دا شپه انتهایي خطرناکه ده. دوی په دغه وخت کې چې دی نه هغه ارمان کوي، نه د خوراک څښاک چې دی نه هغه څه سامان شته. آیا دوی له به د دغې وخت ته ارمان هغه څه پیدا ورکړي؟ امام غزالی رحمه الله فرمایي دغه رنګ انسان دی، دنیا ته هغه راغی. نو بعضې انسان هغه وي چې دی خپل حقیقت هغه وپېژني، دې دنیا ته الله څه رالېږلی د نیک اعمال چې دی نه هغه وکړي، د آخرت طرف ته هغه منتقل شي په داسې حالت کې چې د نیک اعمال هغه کړي. بل سړی هغه دی د دنیا په دغه حسن و جمال کې هغه داسې اخته وي، داسې چې دی نه هغه مستغرق وي چې د ده نه د خپل آخرت هغه تیاری هغه هیر وي. او کله چې په ده باندې شپه راشي، یعنې د مرګ طرف ته هغه منتقل شي، د قبر هغه تیاری هغه دی وي، هغه سزاګانې هغه د ده مخې ته راشي، دی بیا افسوس کوي، دی بیا ارمان کوي کاش چې دغه دنیا ته هغه زه واپس لاړی، ما نیک اعمال چې دی نه هغه وکړلی، نن آخرت ته هغه بیا دوباره چې دی نه د نیک اعمالو سره هغه راغلی، لیکن دوباره دنیا ته چې دی نه هغه واپس راتللی شي. د ده دا ارمان هغه دته هېڅ پیدا چې دی نه هغه نن نه ورکړي. نن هغه په دنیا کې زموږ سره وخله، د ژوند هغه هېڅ ګارنټي چې دی نه هغه نشته. نن یو سړی هغه موجود وي، سبا له چې دی نه هغه دی نه وي په دنیا کې. سبا نننۍ شپه به هغه د په کور کې وي، سبانۍ شپه به چې دی نه هغه د په کور کې وي، په قبر کې وي. دا ژوند هغه انتهایي مختصر دی، انتهایي بې وفا دی، انتهایي چې دی نه هغه زر او ناڅاپه چې دی نه هغه دا مرګ هغه راتلونکی دی. کامیاب انسان هغه دی چې هغه خپل آخرت ته تیاروي. کامیاب انسان هغه دی چې هغه د خپل آخرت او د قبر هغه د تیاری غم ورسره وي، د هغې لپاره تیاری وکړي. علما د دې لپاره هغه ودرېدلي. شپه ورځ کې هغه داسې وخت چې دی نه هغه مونږ وباسو. مونږ په دغې کې 2 منټه 3 منټه 5 منټه هغه داسې یو وخت ورکړو چې مونږ په هغې کې یو داسې سوچ وکړو، مونږ داسې په یو سوچ کې هغه کینو، په یکسویۍ کې چې په خوا شاته څوک نه وي، مونږ هغه داسې کینو سوچ کوو زما د وجود نه هغه روح چې دی نه هغه لاړو. نن چې دی نه هغه زما د مرګ هغه وخت دی، قبر کې هغه زه دفن کړی شو. منکر نکیر راځي زما نه سوال کوي، من ربک، ما دینک، من نبیک، ستا رب څوک دی، ستا دین چې دی نه هغه څه دی، ستا پیغمبر هغه څوک دی. یو سړی په دنیا کې هغه دا ډېر یاد کړي چې زما پیغمبر نبی علیه السلام چې د نبی علیه السلام په طریقه باندې نه دی چلېدلی، دی په قبر کې دا جواب نشي ورکولی چې زما پیغمبر څوک دی. دی ډېر په دنیا کې یاد ولې نه کړي. یو سړی داسې دی د نبی علیه السلام په طریقو چلېدلی دی، دی لکه په دنیا کې عربي نه ورځي، دی به په عربۍ کې هلته جواب ورکوي چې زما نبي زما دین دین الاسلام، زما دین اسلام دی، ربی الله، زما رب الله دی. دی به دا جواب هغه ورکولی شي چې څوک په دغه دین باندې هغه چلېدلی دی. دغه سوچ کوي زما نه سوال جواب کېږي، زه جواب ورکوم، زه آخرت طرف ته هغه لاړم،
زه خپل رب طرف ته هغه پیش شوم زما رب زما نه تپوس کوي نن د آخرت ته راغلی دا څه چې دی نه هغه راوړي هر سړی به دغه سوچ کوي روزانه 2-3 منټه دغه سوچ کوي چې زه خپل رب ته څه جواب ورکړم زما رب زما نه اوس تپوس وکړي چې دا آخرت طرف ته راغلی دا څه چې دی نه هغه راوړي دا څه اعمال چې دی نه هغه پیش کړي دي زه جواب ورکولی شم که نه شم ورکولی تاني صاحب فرمایي کله چې یو سړی روزانه د ورځې او د شپې په لږ وخت کې دغه سوچ کوي دغه د سوچ دا مراقبه کوي الله پاک دته یو داسې نعمت ورکړي چې یو څو هفتو کې به دته چې دی نه هغه خپل آخرت هغه مستحضر شي مخې ته هر وخت د ژوند په هر موړ او په هره موقع کې به دی بیا په دغه سوچ کې وي چې دا کار زه کوم دا څه زه د دین اسلام خلاف کار خو نه کوم دا کار زه کوم دا د نبي علیه السلام د شریعت موافق دی که نه دی آیا سبا زه د دې جواب ورکولی شم که نه شم ورکولی دی به بیا په هر کار کې چې دی نه هغه دغه سوچ کوي دی به بیا غافله ژوند نه تېروي چې شپه ورځ د ده تېر شي دته مرګ چې دی نه هغه یاد نه شي شپه ورځ تېر شي دته خپل آخرت هغه یاد نه شي شپه ورځ تېر شي دته دا یاد نه شي چې د خپل رب مخې ته هغه پیش کېږم زه به څه جواب ورکوم دی به بیا داسې غافله ژوند نه تېروي بیا به داسې ژوند نه تېروي چې دته ناڅاپه هغه مرګ راشي دی د خپل آخرت نه هغه غافل نه دته به هر وخت خپل آخرت چې دی نه هغه مخې ته وي بیا به د هغې موافق چې دی نه هغه ژوند تېروي یو سړی د یو کار لپاره هغه ټم ټیبل جوړ کړي هر وخت د ده مخې ته وي یاره پلانکي وخت به زه دا کار کوم پلانکي وخت به زه دا کار کوم د ده هغه ټم ټیبل چې دی نه هغه مخې ته دی د دغه رنګې د ده لپاره یو ټم ټیبل د آخرت هغه مخې ته وي هر وخت دا به هلو کېږي چې مونږ شپه ورځ کې 2 منټه 3 منټه 5 منټه لږ وخت هغه وباسو د خپل آخرت چې دی نه هغه سوچ دی به زمونږ آخرت چې دی نه هغه برابرېږي الله پاک دې مونږ ته داسې توفیق راکړي چې مونږ د ورځ شپه ورځ کې 2 منټه 3 منټه د خپل آخرت لپاره